استغفر الله. Sorry لایو سیات دغه د افشار د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله بئ د جون په مزو کې بئ. عزتمندو تاسو د ویډیو کې خپل او کتله چې دوا جنکه په لار باندې روان وي. دا یو جنیته په هوایی پایرنګ باندې ولګیدله او هم په دقه موقع باندې وفات شوله. دوستانو تاسو کله سوچ کړی دی چې مونږ په دې تمانچا یا په ماشين ډزې کوو اخر د دې دا ګولې به کم خوازي خامخا بلاندې راځي دا صبر هو پاتې کیږي نه کنه. په دې ګولې به خامخا څوک لګي زناور په لګیدلی شي انسان په لګیدلی شي داسې ماشوم په لګیدلی شي چې هر څوک په ولګیدل ته مجرم شولې ته قاتل شولې ته قتل وکړلو. د الله تعالی په دربار کې به پیش کیږي او د دې قتل سزا به تا ته درکړی کیږي. نو مهرباني وکړئ د دې هوایي پایرنګ نه اجتناب وکړئ. دا مکمل یو غلط او غلیظ کار دی. ستا به یو 2 منټو خوشحالي وي او د نورو کورونو کې به یو لوی غم او درد پیدا کی. زمو حکومت ته هم دا درخواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ کم کس چې د هوایي ډزې کوي دا پایرنګ کوي دا دې زر تر زره گرفتار کړی شي او قانوني سزا دی ورکړی شي. ځکه چې دا یو واقعیا نشوه روزانه داسې واقع رنما کیږي. دلته په هوایي پایرنګ باندې کس ولګیدو الته هوایي پایرنګ باندې کس ولګیدو روزانه دا واقع مخې ته راځي. پولیس په هیڅ پروا نه کوي. زمونږ پولیس والا ته دا درخواست دی کو تاسو په دې غفلت خو باندې ودوي او دا هوایي پایرنګ والا تاسو نه گرفتاروي. دا خبره یاد ساتئ یو ورځ به داسې راشي چې دا هوایي پایرنګ والا به په تاسو مخامخ ډزې وکړي. نو پلیز مهرباني وکړئ دا کم چې هوایي پایرنګ کوي کورونو کې وسلې دي بې لیسنسه تمانچې ګرځوي دا دې زر تر زره گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دی ورکړی شي. عزتمندو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو د پاره زموږ د چینل ما در سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته به هر یو نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاويږي. والسلام.